بل خبر ادا کوم د مفتی منیر شاکر په باره کې په 2019 مئی کې مرکز د اشاعت التوحید و سنت پنځپیر کې فیصله شوې او فتوا وا او هغه فیصله او فتوا په دې باندې وا چې هغه کې هغه ټیم د مفتی مختلف عقاید پیش کړی شو چې بخاری او مسلم ته 75% دروغ وای. هغه ټیم دا ویل شو چې زمونږ د مفتی منیر نه براءت ته او د دنه متعلقین نه چې د سره څوک تعلق ساتي دا هغه نه به زمونږ براءتي دا فیصله او په دې باندې د مشهور خلکو دستخط موجود وي د استاد محترم شیخ محمد طیب طاهری سے شپږم قسم خلق اغرالل چې هغه تر دې پورې د نظریه او د عقیده خلاف خو چې د بے احتیاطي دعاګانې وشوې د علماء کرامو نو هغه مشکوک شو ډېر پکې د الحاد شکار شو او دا د هغې دپاره ذریعه د فساد وګرځېده. زه دعوت ورکوم زه تر اوسه پورې په تمه وم خو ما له چا هېڅ قسمه څه مثبت جواب رانه که سره د دې نه چې ما د روز اول نه دا رد کړی دی او تر اوسه پورې را روان یم د 2019 نه او بنیادي قدم الحمدلله ما ایښودی و که د رسول الله د احادیثو دفاع کې او د اجماع امت د اجماعي مسایلو په دفاع کې د قرآن په دفاع کې او د محدثینو د مفسرینو په دفاع کې ما ته د ټولې دنیا کنزل راشي د ملحدین او د زنادقه او دا زه خپل سعادت ګڼم. لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. دا خو به راځي نو هغه بې احتیاطۍ د وجې نه ډېر خلک لاړل د الحاد شکار شو. عزتمندو زه خو دا وایم خصوصا اشاعتیانو ته چې تاسو زما خلاف کمنټسونه کوئ زه خوشحالېږم کنځلو کوي زما مخکې څه ګیلې به مولیانو نه راتلې ځکه ما به خپل ملګري ګڼل د نن نه پاس زه څوک هم خپل ملګری نه ګڼم نن نه پس زما د چا نه ګیلې هم نشته او زه تنې تنها یم تنې تنها به کوم کشرانو کې به خدای غیرتیان پیدا کړي سمزولو کې به خدای غیرتیان پیدا کړي او که نه نو هنیئا لابي ذر یعیش وحده ویموت وحده تنې تنها به لګیا یم او کوم به موږ د دماکو قایل نه یو موږ پښتون سره د ظلم قایل نه یو لیکن د اسلام او د اسلام د مسلمو عقایدو دفاع دا به موږ کوو او چې په هر تنظیم کې څوک راپاسي او د داسې خلکو خلاف ودرېږي نو هغه به زموږ ملګري او موږ به د هغوی ملګرتیا کوو او ودرېږو به او که خپل خلک دا راپاسېدل او کم راپاسېدلي دي چې څنګه موږ په خپله فیصله کې دا ویلي وو چې زموږ د ده نه براعت دی او د ده د متعلقینو نه چې کمو خلکو حمایت کې پوسټونه کړي دي او کمو خلکو دی لتلی دي او هلته تعزیت یې کړي دي زما د هغې ټولو نه اعلان براعت دی او تا قیامت به وي نه د چا د کنځلو پروا کوم او نه د چا د خبرو پروا کوم موږ د سر پروا نه ده کړې د کنځلو به څوک او الحمدلله د قرآن دفاع د احادیثو دفاع د محدثینو دفاع او د اسلاف امت دفاع دا زما د اکابرو میشنو او د نن نفس مولیانو خفه کېږئ ما د تاسو نه به زما ګیلې هم نه چې څه کوئ لاس مو آزاد توره مو تیرا او زما ستاسو د ټولو نه براعت دی او زما اظهار براعت او اظهار بایکاټ دی او چې څومره څه خبرې کولی شئ کنځل کولی شئ وکئ ما ستاسو دینی غیرت دینی حمیت یې وکتې او په حق باندې سملاستل او په حق پردې اچول دا ما ستاسو وکتل او د قرآن نه اعراض او د احادیثو نه اعراض او سترګې پټول او صرف د عوامو غلامي کول دا ما ستاسو وکتل که خبرې در باندې سختې لګېدلي نو بیا هم درته معذرت مو کوم ښه وسوځئ تاسو نه مې بایکاټ دی او ستاسو د دې تعزیت د دې طریقو نه مې بایکاټ دی او انشاءالله د هر مشرک هر بدعتي او د هر زندق او د هر ملحد نه بایکاټ به مو وي که په خپلو کې پیدا کېږي او که په پردو کې او که نه مو خپل په خیر پرېږدي او نه مو پردي پرېږدي دغې باندې به ولاړ یو او دا به مو اعلان وي چې لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.